عادل نیاز ما نه تپوس وکړو چې ستا به څه پوزیشن وي ما چې که سبا روژه شوه انشاءالله زما به مغه پوزیشن وي په ټکر روډ به ولاړې مالیم به خرڅوم برملا به زما د اعلاني چې هر شی ښه ګران شو دا مې 12 کال شو او مغه 150 روپۍ به زما بیا هم ریټي بیا هم دا اعلان کوم د دې میډیا په ذریعه باندې خپلو بچو ته مې بیګام ویلي بل ورځ هم چې بچیا د یو سړي به ګورې سپلی پالي شي جامې به یې سرې کړي سپینې به یي خو په جب کې به یې څه نه وي داسې نه چې په غوږ کې تاسو ته څوک ووایي زه نیم چې بچیا ماله لږ علیم واچوه یا ماته دا چاول په دې کوجه کې واچوه پیسې را سره نشته ګورې چاته نه ونه کوي بچیا موږ هم مسافري کړي دي ګرځېدلي یو نو تاسو لکه دا څومره ناب ټول سوداګانو والدي ته زما دا خواست دی چې ستا مخې ته کم سړی ودرېدو نو ته هم مزدورۍ له راوتې خو دومره سوچ وکړه چې ده به دا پیسې په څه طریقه ګټلي بیلچه به یې والي کوداله به یې والي ټاټکۍ به یې اوچت کړی بلاک به یې اوچت کړی خښته به یې اوچته کړي خښته سیمټ به یې اوچت کړي نو کوشش وکړه که ته یو 4-5 ګرامه د هغه طرف ته سیوا واچې نو مطلب دا دی ډیره د خیر خبره ده خو که تا ته 4-5 ګرامه کم کړو نو ګورې ډیر ظلم دی زما دغه السلام علیکم جی عادل نیاز یم دا ټیم کې وکیل خان صاحب موږ سره دی وکیل خان صاحب روژه را روانه ده تاسو به په دغه اړه څه وایئ ښه پیغام به ورکوئ دلته په بازار کې چې کوم خلک ظلم کوي زیاتې کوي ګراني سازه کړې ده په دې قوم ظلم زیاتې شروع کړی په دغه اړه به څه وایئ بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مینوالو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه به عادل بیدا ویم انشاءالله چې الله رب العزت د ناپ او تول لپاره هم د دنیا ته نبی را لیږلی دی څومره ناپ او تول والا خلک چې دي د ټولو نه اول زما هغې ته دا پیغام دی چې دپاره د خدای په وزن کې کمی مه کوئ که تاسو د هغه طرف ته تله درنولی نه شئ نو سپکوئ ورته مه ځکه چې په دې باندې پوره یو قوم تباه شوی دی تاسو مونږ ته علما په جوماتونو کې د جمعې په خطبو کې بار بار بیانونه کوي او څومره چې په دې دنیا کې دوه خبرې داسې دي چې یو اخلاق دی او یو انصاف دی چې کله دا دوه خبرې په قوم کې عام شي نو الله رب العزت په هغه قوم باندې خصوصي کرم هم کوي په هغې کې خوشحالي هم پیدا کیږي په هغې کې سوک سکون هم پیدا کیږي دا نن که موږ او تاسو نفس نفسي علم کیو نو په دې موږ او تاسو کله سوچ نه دی کړی چې د دې وجه څه ده زمونږ د زړونو نه هغه محبت هغه مینه لاړله زمونږ د سینو نه هغه مینه محبت لاړله او په نفس نفسي علم کې مبتلا شو او په کم سیس پسې چې موږ او تاسو نن منډې وو نو په دې لاسو باندې او په دې کټونو کې موږ ډېر داسې مړي دي مقبرو ته یوړلو او مطلب دا دی په دغه خاورو کې مخخ کړلو خو چې راشو هغه موږ نه هیر شي او موږ کله دا سوچ نه دی کړی چې زمانه مخکې دې سړي هم دقسې منډې والې وي په دې دنیا پسې خو نن چونکې هغه ځان سره څه یوړلو یو دوه خوږې خبرې د هغه یادګار پاتې شي چې یاره الله دې وبخي ښه سړی و که زما به خیال نه و اواز به یې راکړو سلام به یې را باندې واچو د اوبو ست به یې راته وکړو د چیو ست به یې راته وکړو د دمې ست به یې راته وکړو نن زمونږ ستاسو هغه علمیه چې کم دی نو ختمه شوله او په پریشانۍ کې الټه مبتلا یو مته پیسه راځیم سہولیات هم شته ګاډی هم شته بنګله هم شته کور هم شته پیسې هم شته خو پریشان یو آیا د دې سبب څه دی د دې سبب دغه دی چې مطلب دا دی دا کومه پیسه مونږ نن وګټو دا مونږ په ظلم او زیاتي وګټو او خوشحاله شو خاندو چې مونږ دا سړی دوکه کو الان کې مونږ خپل ځان دوکه کو خپل نقصان هم وکړو مالک یوم الدین یعنی یو ورځ داسې را روانه ده چې د زندګۍ دا ټولې ورځې موږ او تاسو په خپله خوښه خو تېرې کړلې خو مالک یوم الدین یو ورځ داسې ده چې د الله ده او د حساب ده نو زما باسیت مسلمان د ایمان دی چې الله به د ذرې ذرې حساب کوي نو که چېرې موږ نن دا سوچ وکړو چې یاره زه د دې رور مسلمان دا حق د خپله تله کې پرېږدم دا وزن کم ورکوم د دې به ما سره حساب کیږي بل د دې برعکس که تاسو وګورئ او کور ته لاړ شئ او هغه پریشانی وګورئ بیماری وګورئ اشر شدت وګورئ نو د هغې سبب هم دغی چې موږ دا وزن یو سړي له کم ورکړی موږ د خوب په ځای هغه له خراب څیز ورکړی نو د هغې برعکس موږ په خپل کور کې هغه پریشاني نو او بیا هم سر ته لاس ایښی چې خدایه اوس را باندې رحم وکړې نو ته د الله په مخلوق رحم وکړه
چې الله پتا باندې رحم وکړي. نو زما د ټولو مسلمانانو څومره چې په دې بازار کې کاروبار والدي زما په شان اوس لږ ساعت مخکې ما د عادل نیاز ما نه تپوس وکړو چې ستا به څه پوزیشني. ما چې که سبا روجه شو انشاءالله زما به مغه پوزیشني په ټکر روډ به ولاړې مالیم به خرڅوم برملا به زما د اعلاني چې هر شی ښه ګران شو. دا مې 12 کال شو او مغه 150 روپۍ به زما بیا هم ریټي بیا هم د اعلان کوم د دې میډیا په ذریعه باندې خپلو بچو ته مې بیګام ویلي بل ورځم چې بچیا د یو سړي به ګورې سپلی پالیشي جامې به یې سرې کړي سپینې به یې خو په جب کې به یې څه نه وي داسې نه چې په غوږ کې تاسو ته څوک ووایي زه نیم چې بچیا ما لږ علیم واچوه یا ما ته دا چاول په دې کوجه کې واچوه پیسې را سره نشته ګورې چا ته نه ونه کوي. بچیا موږ هم مسافري کړي دي ګرځېدلي یو. نو تاسو لکه دا څومره ناب ټول سوداګانو والدي ته زما دا خواست دی چې ستا مخې ته کم سړی ودرېدو نو ته هم مزدورۍ له راوتې خو دومره سوچ وکړه چې ده به دا پیسې په څه طریقه ګټلي. بیلچه به یې والي کوداله به یې والي ټاټکې به یې اوچت کړی بلاک به یې اوچت کړی خښته به یې اوچته کړي خښته سیمټ به یې اوچت کړي. نو کوشش وکړه که ته یو 4-5 ګرامه د هغه طرف ته سیوا واچې نو مطلب دا دی ډیره د خیر خبره ده. خو که تا ته 4-5 ګرامه کم کړو نو ګورې ډیر ظلم دی. زما دغه درخواست دی تمام تاجرانو ته تمام چابړیمارو ته قصابانو ته څومره کاروباریان چې دي پهله زه خپل ځان ته نصیحت کوم چې الله روجه ده زما د لاسه د چا سره داسې ظلم زیاتې ونه شي چې زما د قبر عذاب جوړ شي زما د آخرت عذاب جوړ شي. دا پیسې به په دې دنیا کې موږ نه پاتې کیږي او الله پاک دې زمونږه خاتمه په ایمان او په اسلام لري. سار یو سړی راغی یو خبره وکړه نو ما ته ګوره شکر وباسه چې الله رب العزت په موږ څومره لوی فضل او کرم کړي چې د مسلمان په کور کې پیدا کړیو د دواړو جانو سردار مبارک په امت کې پیدا کړیو که اوس موږ د یهودي په کور کې پیدا وې د انګریز په کور کې پیدا وې نو دنیا خو به وې خو آخرت او قبر به زموږ تباہ بربادو. نو زما دا خواست دی ټولو مسلمانانو رونو بایګانو ته چې تاسو صرف روجه نه په عام روټین سره د کال 12 میاشتې کوشش دا کوئ چې د یو سړي نه 10 روپۍ ګټئ نو سوچو که ما په دې کې 2 روپۍ وګټلې یا مې 15 روپۍ وګټلې خو خیر دی زما د ورور مسلمان ته پیدا لاړله. زما دغه درخواست دی.